بسم الله الرحمن الرحیم. یو سایه اصلي معلومول دي په دایره هندیه. په هغې باندې چې ته کله ټوله دایره جوړه کړي، ټول مخرج مدخل هر څه سره هغه نشاندار کړي، نو سبانۍ سایه اصلي به ته بیا معلومولی شي. ټیک ده. دقه رنګې په قطبي ستوري سره هم سایه اصلي معلومېدلی شي، خو د شپې به ته د قطبي ستوري سره کرښه راکږې، سبا به بیا سایه اصلي معلوموي. ټیک ده. دا کارونه مشقت طلب دي، په دې کې هغه ټایم پکې ډېر لګي. نو د اسانۍ دپاره هغه د فلکیینو د فن ماهرانو یو قاعده دې لره جوړه کړې ده، او په هغې ذریعه باندې سایه اصلي معلومول هغه بالکل د 2 منټو کار اسان کار دی. ٹھیک ده. او سایه اصلي موږ دپاره ضروري ده چې معلومه کړو، ځکه د دغې نه به موږ بیا د مازدیګر وخت تخریج چې کوو، نو د دقې نه به د مازدیګر زاویه معلوموو. نو چې زاویه د مازدیګر معلومه کړو، نو هلو به د وخت تخریج بیا کېږي. ٹھیک ده. نو دا زموږ دپاره ګویا کې د وقت عصر دپاره زاویه عصر لازمي ده، زاویه عصر دپاره سایه اصلي لازمي ده، نو د وقت عصر دپاره سایه اصلي معلومول لازمي شو. ٹھیک شوله. او د دې هغه قاعده یې جوړه کړې داسې ده چې مثلا دا زموږ ځمکه ده، دا افق دی، دلته هغه تا 1 میټر لښته دې په دې ځمکه باندې ځوړنده کړه، نو دا نور د دې ځای نه راوخیږي، دلته پرېوځي بیا که نه. نو چې انتهایي بلندۍ له راشي، نو دا زموږ د سرونو د پاسه شمارلی کېږي. او دغه ټایم کې چې کوم سوری وي، نو هغه سوری هغې ته سایه اصلي یا فیع الزوال ورته ویلی کېږي. ټیک ده. نو اوس دغې انتهایي بلندۍ ته دا چې راشي، نو دغه سوری معلومول د هغې طریقه ده چې دی هغه د انتهایي بلندۍ ته راغی، مثلا دا ځای دی. ټیک ده. دې ځایونو د پاسه راځي سوری دی شیني خوا په ختیځ په هغې علاقو چې په هغې منطقه حاره کې دننه شي، منطقه معتدله کې یا په منطقه منجمده کې بارده کې، یو طرف ته بل طرف ته، په هغې کې سایه اصلي خامخا وي. ټیک ده. نو نور مثلا دې ځای له راغی، نو دې ځای نه به دې رڼاګانې خورئ که نه. دلته چې موږ دا لښته هغه غوټه کړې ده، داسې په دې باندې به د رڼا راځي که نه. ټیک ده. نو دا د دې لښتې او د دې ځمکې او د دې شعاع نه زموږ سره دلته یو مثلث حاصل شو. ټیک ده. نو دې مثلث کې موږ ته د مخکې نه دا معلوم دی چې دا د 90 درجو ده، دا راته معلوم ده چې دا 1 میټر لښته ده، خو دا شی به معلومو، سایه اصلي به معلومو که نه. ټیک ده. نو دې دپاره یو شی دا ضروري دی چې اوس موږ په دې مثلث کې د دې 2 نه علاوه دریم شی معلوم کړو. دریم شی هم څه کړو؟ معلوم کړو، چې په هغې باندې موږ ښه سوچ فکر وکړو، نو دا په دماغو کې راله چې موږ ته دا زاویه معلومول ممکن دي. دا زاویه څه دي؟ دې معلومول ممکن دي. پوه شوې پې؟ نو د دې زاویې معلومولو دپاره موږ طریقه دا اختیار کړه چې زموږ دا علاقه چې ده، چې دلته موږ دا لښته په ځمکه کې ننباسلې دا خښه کړې ده، دا د خط استوا نه څومره لرې ده. نو هغې دپاره موږ خپل عرض البلد راویستو چې دا څه شی دی؟ 34.477 دا دی. نو د دې معنا دا ده، د 34.477 چې دا ځای دی چې موږ د خط استوا نه په 2 فاصله باندې یو، په 2 زاویه‌یي فاصله باندې یو. پوه شوې پې؟ اوس دا ټوله فاصله څومره شو؟ 34.477. اوس د نور میل به معلوم کړو، میل الشمس. ټیک ده. میل الشمس دا مثلا دا شو، دا خط استوا شو، دا ته موږ راغلی شو. ٹھیک شو نه؟
میل شمس نننی معلوم کو چا څه شی دی منفي 5 نو چې جمع وي که نه نو د دې مطلب دی چې د خط استوا نه شمالن دی شمال طرف ته دی او چې منفي وي د دې معنا دا ده چې د خط استوا نه دی په طرف جنوب دی نو چې منفي 5 دی معنا دا ده چې د خط استوا نه دې ځای ته پاسه ولاړ دی او د میل دی منفي 5.121 پوه شوې پې اوس ما ته یو خبره کړې وه چې مثلا د دې ځای نه د هغه ځای پورې 34 قدمونو فاصله ده او چې په دې کې تا هغه 15 قدمه دی پکې هغه واغستل نو څو پاتې شو 29 پاتې شو که نه د دې ځای نه د هغه ځای پورې 34 قدمه فاصله ده او چې 15 د دې خوا واغستل نو څو شو ټول 39 شو که نه نو که دا نور د دې خط استوا نه دې خوا راغلی خو چې زمونږ د نور په منځ کې فاصله کمه شوه که نه زاویهیي فاصله خو که د خط استوا نه جنوب طرف ته نو بیا ډېره شوه که نه ټیک ده نو موږ به د خپل عرض البلد نه میل الشمس منفي کړو نو زمونږ او د نور فرق به معلوم شي زمونږ د نور په منځ کې چې څومره فرق دی به څه شي اوس که نور دی بل طرف ته دی نو بیا هغه په ظاهره کې خو به ولګو چې عرض البلد منفي طول البلد دغه طول البلد چې د منفي میل الشمس ټیک شو نه په ظاهره کې خو به تا منفي ولګي خو په حقیقت کې جمع شي ځکه منفي د منفي سره چې کراس شي نه جمع شي که نه نو ګویا کې د دې سره د دې 34.457 سره مونږه 5.121 جمع کو نو زمونږ د نور په منځ کې فاصله مونږ ته معلومه شو لکه 34 قدمه دې ځای نه د هغه ځای پورې 5 زه په دې خوا لاړم 39 شو که نه پوه شوې پې ها دې عرض البلد ته د ده نه به تعبیر کو په بي سره د میل الشمس نه به تعبیر کو په ډي سره نو ګویا کې زمونږ او د نور په منځ کې دا زمونږ سمت الرأس دی ټیک شو نه ټیک شو دغه دلته ځان له دا مثلث جوړ شو که نه د دې مثلث دا خط چې دی لکه مثال په طور دا ته واخلې بي ډي ټیک شو نه یا بي ډي یو شی دی کار څنګه یعنې اے بي یعنې کار څه بله الف بې یعنې جیم دال یعنې څه یعنې ټیک ده نو دا بي ډي خط چې دی په دې ځای باندې دلته قوس جوړ شوی دی د بي منفي ډي عرض البلد منفي میل الشمس پوهېږي د خط استوا نه مونږ خو په 34 شو خو د نور نه مونږ یو په بي منفي ډي د نور نه مونږ یو په بي منفي ډي ټیک ده نو چې دا قوس بي منفي ډي شو نو دا بي منفي ډي شو دا هم څه شو بي منفي ډي شو نو د دې دا زاویه بي منفي ډي شوه نو د دې زاویې دا زاویه رأسي زاویه ده دا څه ده نو دا موږ د معلومه شو بي منفي ډي اوس په دې مثلث کې 3 څیزونه معلوم دي دا زاویه دا ضلع دا زاویه اوس په هغه 3 نسبتونو سره موږ نامعلوم د مثلث معلومولی شو په هغې کې شرط او چې تا ته به مخکې د 3 څیزونه معلوم وي 3 خو معلوم شو نو دا سایه اصلي موږ معلومو په ساین تیټا سره ساین تیټا دا متقابله بټه وتر ساین تیټا برابر د متقابله بټه وتر نو دې ساین مو واغستو چې دا معلومو کو متقابله بټه وتر نو دا هم نامعلومه دا هم نامعلومه چوړو په دې نه کېږي په کاز باندې ګورو کاز تیټا برابر د متصله بټه وتر نو په دې کې خو متقابله راځي نه سایه اصلي په ګډو راځي نه دم چوړو په دې نه کېږي درېیمه ټینجن تیټا برابر د متقابله بټه متصله وتر نه متصله ٹھیک شو نو ګوره ټین تیټا هم معلومه ده متصله هم معلومه ده خو دغه یو پکې نامعلوم دی په دې نسبت کېږي
په دې نسبت باندې څه دا معلومیږي نو به لګو 10 تیټا برابر ده د څه شي سایه اصلي بټې دا عمود دی که نه موږ یو لخته یې ښیو که نه دغه 1 میټر عمود وشوله ځکه دغه متصله ده که نه اوس دقه ولګوه 10 تیټا برابر ده د سایه اصلي بټه 1 د بټې نه لاندې 1 ټوپ والی جوړه باندې د دې هېڅ حیثیت هم نشته نوران پوه شوې بې اوس 10 تیټا په ځای باندې موږ دا زاویه اخیستې که نه نو دې په ځای ولګو بي منفي دواړه را یو ځای کړه ځکه دواړو سره تعلق د 10 دی که نه په بریکټ کې رابر کړه نو دا قاعده زموږ سره جوړه شوه چې سایه اصلي برابر ده د 10 بي منفي ډي بس په دې باندې د قیامته پورې به دې سایه اصلي معلومه پوه شوې چې میل الشمس درته معلومي او عرض البلد درته معلومي نو سایه اصلي په 2 منټه کې را معلومولی شي وشولو ښه چې یو دا اوس کوي په دې باندې پوه شوې که نه اوس د دغې سایه اصلي به بنیاد ګرځو هغه موقوف علیه به یې ګرځو او زاویې عصر به په دې موقوف کوو اب د دې به بنیاد راوباسو دا سایه اصلي ده که نه نه لیکلو د اړو ضرورت نشته که دې ولیکل نو څه پروا خو نشته 0.82 هلته که دې پکې ولګولو نو څه پروا نشته په جواب کې به ذره فرق هم نه راځي جواب به یک یو شانتې راځي که نه خو به هر حال دا سایه اصلي چې ده نو دا مونږ د یوې ورځې نه دغه جوړو چې 0.8 خو د یوې ورځې شوه که نه بلکې د دې نه مونږ پوره قاعده جوړو چې دا زمونږ ټول کال په کار راځي هغه پوره قاعده یې دا ده چې دا سایه اصلي څه شی دی 10 بي منفي ډي دا دقه شی شو نننۍ ورځ دا دی سبانۍ به بولي ورځ به بولي ورځ به بولي ٹھیک ده نو دا ګویا کې زموږ سره سایه اصلي شوه 10 بي منفي ډي بس